هم ته اوس وایي وایي تاسو خو دلته اسلام آباد کې دلته د پی ډي ایم په دې حکومت کې تاسو چې کوم دی یو قانون پاس کړی دی چې هلک به د هلک سره نکاح کوي انا لله و انا الیه راجعون چې کوم دفترونه دوی په حریم شاه سندل خټک او مهوش حیات باندې ګنده کړي موږ د مصر نه قاریان راغواړو او په هغه وزیر اعظم هاوس کې نن د قرآن کریم د تلاوتونو ګونج شروع دی الحمدلله دا ټرانسجنډر والے چې وي دا د ملیانو په جلسو کې وي چې دا ډانسونه کوي او کډړاګان پکې ګډېږي خو دا د دوی په جلسو کې وي زموږ په جلسه کې تاسو به ښځه لیدلې ده په ایمان باندې ووایه د دوی په هغه جلسو کې تشې ښځې نه په مخونو یې جنډې هم جوړې کړي هلکان څه کوي بوډاګانې راله ټرانسجنډر کړل هغه ورته هم ګډېږي په سپینه ګیره د قبر په غاړه ولاړې و بدبخته دا ته څه کوې او پروپیګنډا د علماو خلاف 2018 کې د سیشن په آخري ورځ باندې قانون پیش کیږي د جمعیت علما د طرف نه یو زنانه پکې ناسته د نعیمه کشور هغه مقابله کوي هغه وی دا اسلامي ملک دی دا په اسلامي آئین باندې گزار دی او په آخر کې وی میں اس بل کو اپوز کرتی ہوں وی زه د دې مخالفت کومه دا زه ریجکټ کومه دا زه مسترد کومه او په هغه بل باندې بحث کیږي زمونږ د دغه محترم ورونو د هغې یو خورلڼه د شیرین مزاري صاحبتې نه نوم دی هغه په پارلیمنټ کې د دې بل په حق کې دلایل وایي او یو نر ورسره زلمی ناست دی د مردان هغه ځان غلی کړی دی پاڼې اړې راړې تاسو کتلی دی نو چې د دې نر پې خاموش و زمونږ پیغلې پې الحمدلله خپل حق ادا کړی دی او د الله رب العالمین په فضل و کرم سره خو زه یو ګیله خو ستاسو نه کومه که نه پېښور نه کوم پېښور خلق الحمدلله علماو باندې مین خلق دی خو دا ټول پاکستان نه کوم تاسو چې کله الیکشن راشي بیا خو مونږ ته وایې مولانا صاحب ته څه کوې چې اوس خامخا اسلام آباد غواړې هلکه ولې دا اسلام آباد په ما باندې بد ښکارېږي د اسلام آباد په دې کرسۍ باندې د نبي علیه السلام دا سنت بد ښکارېږي دا د قرآن والا سینه په دې باندې بد ښکارېږي چې ستا د وزیر نه راواخله تر وزیر اعظم پورې اهل قرآن وي نو په دې پاکستان به الله رحمتونه نازلېږي او عذابونه به په دې باندې راځي په دې باندې به د الله رحمتونه نازلېږي نو ولې چې په پاکستان کې هر سړی هغه حکومت حق لري نو زه چې عالم یم زه به د حکومت حق نه لرم زه به د بل د ډنډې د لاندې ژوند تېرومه ما پګړی د دې دپاره په سر کړې ده چې بل ته سلوټ وکړم د بل غلامي وکړم د بل په اډر باندې کښېنم او زه پاسم نه دا د بادشاهت او د حکمرانۍ پګړۍ ده او انشاء الله العزیز د پاکستان د حکمرانۍ تخت به دا پګړۍ مونږ رسو انشاء الله العزیز داسې رانه نه خلاصېږي په داسې پروپیګنډو باندې ته خلک نشي غلطولی نو د الیکشن دوران کې خو تاسو بیا مونږ ته وایې مولانا صاحب تاسو څه کوئ ښکلی خلک یې دا چل مه کوئ نو مونږ ته چې ښکلی خلک وایې بیا راته وایې دا چل مه کوئ په هغه وخت کې کو تاسو ته یاد وي دا خبره چې یاره عالم لېږمه چې د اسلام مطابق قانون سازي وکړي نو تاسو خو وایې نه ما له فلنکي کوڅه جوړه کړې ده نن چې د قانون سازۍ خبره راغله نو مولانا درته یاد شو په 450 رکني ایوان کې صرف 20 ممبران د علماو دي تاسو ماته ووایئ دا باقي 430 کسان دا مخالف دي ښه نو زه به په 20 کسانو باندې د 430 کسانو په ووټینګ کې مقابله وکړلی شم تاسو راته ووایئ نو چې یو سړي ته چاکو ورکې او ورته ووایې لاړ شه دا اونه پې د توت دا کټ کا نو په چاکو باندې د توت ونه کټ کېږي ته به راله راکې کوستانې نو بیا وایي زه پښتون زلمی یم زما خپله نشه ډېره ده بیا الحمدلله د ا نوالې تر زېړه پورې ټول ویټامین مونږ په وظیفو کې خوړلي دي بیا په څو ګزارونو کې ګورې کو دا توت هم درله سر د لاندې راتاو نه کړو بیا راته وایې خو چې چاکو راله راکې او وروستو رانه تمه ساتې چې او مولانا صاحب تا خو ما له توت کټ نه کو نو په 20 سیټونو باندې یاد ساته په ملک اسلامي نظام نه راځي ها دومره به کوو آواز به اوچتو نقار خانے میں توتی کی آواز ہے
خپل اواز به اوچتو په دې مکلف یو سفر دی روان دی کو تاسو پوه نه شوئ نسلونه به را روان پوه کړو کو هغه پوه نه شو وروستنۍ پیړۍ به پوه کړو خو خپله غاړه به الله رب العالمین ته خلاصه کړو خو یاد ساتئ زما وروڼو عهد به کوو انشاء الله العزیز موږ به د علمای کرامو سره شانه به شانه ودرېږو انشاء الله موږ به د دیني مدرسو سره شانه به شانه ودرېږو انشاء الله موږ به د ختم نبوت زنده‌باد دپاره شانه به شانه د علماو سره ودرېږو انشاء الله موږ به د ناموس رسالت دپاره د علماو سره شانه به شانه ودرېږو انشاء الله لاس اوچت کوي که نه په داسې انشاء الله باندې خو زه نه پرېږدمه ملګرتیا